الخدمت فاونډیشن د پاکستان د ټولو نه غټ غیر سرکاري اداره ده چې یا د ژوند په ټولو شعبو کې کار کوي. هغه ټولې شعبې چې کم کې د پاکستاني سوسایټي یا زموږ معاشره مشکل کې ده، که هغه د صحت په میدان کې ده، که د تعلیم په میدان کې ده، هغه د یتیمانو دغه ضروریات دي، د کونډو ضروریات دي، معذورو میدان دی، صفا اوبو مسله ده، دا زموږ مختلف سیکټرز دي چې کوم کې مونږ کار کوو. دې نه علاوه هم بله ډېر شعبې دي، خو هر هغه ډیزاسټر د آفتونو شعبه ده، هر هغه شعبه چې هغې کې زموږ خلک په مشکل کې دي، الخدمت د هغوی د مشکل ختمولو کمولو دپاره خپل یو رول ادا کوي، او دا پوره ارګنایزیشن مختلف شعبو کې چې تقسیم دي نو هغه ټولې شعبې دي. الخدمت فاونډیشن چې څنګه ذکر وکړو، یتیمانو شعبه یا د هغې د کفالت یو لوی پروګرام پاکستان کې شروع کړی دی، او په دې وخت کې په ټول پاکستان کې 31,000 یتیمانو کفالت الخدمت فاونډیشن کوي. په دې خیبر پښتونخوا کې د 6,300 ماشومانو کفالت د الله په توفیق سره الخدمت فاونډیشن کوي په ټولو ضلعو کې. یعنې په دې وخت کې یو ضلع هم داسې نشته دی چې هلته بس یتیمانو کفالت الخدمت د سوسایټۍ د خلکو په تعاون سره نه کوي. او د کفالت مطلب دی چې د هغه د تعلیم ضرورت، د هغه د خوراک ضرورت، د هغه د لباس ضرورت، د هغه د صحت ضرورت، او هغه ته داسې مواقع ورکول چې کیل نه کود نه، او دې سره د هغې د مور حوالې سره د هغې چې کوم ایشو دی نو دې پوره پیکج ته موږ یتیم کې کفالت پروګرام ویلی دی. دا 6,300 ماشومان او کونډو هغه الخدمت فاونډیشن په خیبر پښتونخوا کې په ټولو 36 واړو ضلعو کې دا سپورټ هغې ته ورکوي، تعاون ورکوي. وقاص صاحب دا قسمه ډونر کانفرنس منعقد کول او د دې نه الخدمت فاونډیشن ته چې کوم فواید ملاویږي او په هغې هم راسره لږې خبرې وکړو. دې کې تاسو صرف کومو ډلو ته کوئ که نه هل خلکه پکې؟ نه، موږ په دې خصوصا رجب او شعبان میاشت کې د رمضان نه مخکې د ټول پاکستان کې، بیا زه به د خپلې صوبې خبره راته وکړم، ټولو ضلعو کې دقسې د ضلعې هغه ټول خلک، شتمن خلک چې زموږ د الخدمت دا کوم ټیم دی، سټرکچر دی، تنظیم دی، دا والنټیر دی، ورسره رابطې وکړي، دعوت ورکړي، یو حال کې یو ځای کې راجمع کړو، او بیا هغه د ضلعې زموږ ټول کال کم کارکردګي دی ورته مخې ته پیش کړو، او بیا ورته وایو چې دې ضلع کې اوس د یتیمانو دا صورت حال دومره تعداد دی، دومره د هغې الخدمت مخکې نه سپانسر کوي کفالت، اوس مزید دومره کول پکار دي، او دقسې په نورو میدانونو مشکل هم ورته بیان کړو، ستونزې ورته بیان کړو. نو دې ننني 400 ډونر کانفرنس هم زموږ دا ذهن کې دي چې د دې 400 ضلعې شتمن خلک راجمع کړو، او هغه ټول خلک چې هغه زموږ د دې کار کې دلچسپي ساتي، دې له سپورټ ورکولی شي، یوازې مالي نه بلکې هغه ښه مشوره راکولی شي، هغه سکلفل کسي، هغه په ښه عهده باندې خپل سټیټس پکې استعمالولی شي. نو دا ټول الخدمت فاونډیشن په هر پرون پېښور کې الحمدلله 15 کروڑ نه زیات تعاون خلکو وکړو، نن 400 کې، سبا په مرزان کې دی، په هریپور کې دی، دغسې ټوله صوبه کې به د دې رمضان کې دا پورې دا سلسلې روانې انشاءالله تعالی. او مقصد هم دا دی چې خلک بیدار هم کو، آګاهي هم ورکو، اویر هم کو، او ورسره خلکو ته سپورټ هم پکې ملو شي. بالکل ساده، د یو ماشوم 5,500 ماهانه د هغه باندې خرچه راځي، سالانه 66,000 روپۍ راځي. یو د یتیمانو خبره کوم، یا څوک امبولانس کې تعاون کول غواړي یا بل څه دغه، خو د طریقه چې الخدمت چې اوس 400 کې خبره کوو، 400 خبره وکړو، نو زموږ سنټرلایزم سیستم شته دی، آنلاین اکاونټ ډیټیل موجود دی، 400 دلته الخدمت دفتر دی، د هغې صدر دی، د هغې کابینه د کابینټ دی، نو دې ټولو سره رابطه کولی شي، او آنلاین موږ سره خپل څه کم مد کې ورکول غواړي سپیسیفای به کړي، واضح به کړي هغه مد کې. یو ماشوم د یتیم دی او هغه یو سړی سپانسر کوي، هغه ټوله خرچه څومره خرچه پرې راځي، هغه ټول پیکج 66,000 روپۍ ماهانه، سالانه ماهانه 5,500 که ماهانه ورکوي، په یو ځل باندې د ټول کال کې یا 2-3 انسټالمنټ کې ورکوي، نو هغه ورکولی شي. په داسې موقع زه دغه پوښتنه لرم چې یاره دا وي جماعت اسلامي ته پیدا ورکوي، خو په داسې ډونر کانفرنسو کې یا په داسې جماعت اسلامي نه کمې پیدې تاسو ترلاسه کوئ، لکه دې وخت کې مالدار ډونر د جماعت اسلامي په دې دغه کې موجود دي؟ داسې ده چې جماعت اسلامي د الخدمت فاونډیشن چې کله نه جوړ کړی، نو ډېر واضح ترتیب سره چې دا به یو غیر سرکاري اداره او دا د هر چا دی. الخدمت فاونډیشن تاسو به د خلکو کې ګورئ، دې کې د جماعت اسلامي یوازې نه، د هر فکر سوچ خلک دي کې، به د پی ټی آی خلک دي کې، به ان پی خلک دي کې، به د پیپلز پارټۍ خلک وي، هر طبقې خلک. ګوره خدمت کې مونږه پولیټیکل یا افیلیشن یا چا سره وابستګۍ باندې یقین نه ساتو، او دا ځکه چې الخدمت کم نسبولین مقرر کړی، خیر الناس من ینفع الناس، نو د خلکو ذکر چې بهترین انسانانو کې هغه انسان دی چې خلکو لپاره بهتر وي. دې کې دا اوس تېر کال یا مخکې کال سیلاب راغلو 400 کې مونږ په زرګونو پیکجونه تقسیم کړي دي، د خلکو ریسکیو کړی، پېښور کې هم د ماکو کې هم خلکو سره مدد کولو.
چا سره موږ مدد کوو هغه نه دا تپوس نه کوو چې ته ووټ چاله ورکړې ستا مذهب څه دی ستا تعلق څه سره دی دې نه بالاتر الخدمت هغه موږ انګریزي کې ورته وایو چې serve to humanity with integrity or without any discrimination بغیر تفریق دا د پیغمبر سم تعلیمات هم د قرآن هم دي او دا زموږ د الخدمت